السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې ټول وخو الله مو خلره لکه څرنګه تاسو لا پته ده مو د سلسله علی سیفی مبارک منشور شروع کړی ده او تقریبا 9 نکات مو پکې بیان کړلو، درې پوتې دي او دا درې به ان شاء الله چې پاندې ویډیو کې ته پورا کوم مختصر تور باندې. خو بیا هم زه دا خبره کوم چې کوم مرګري تفصیل لټون غواړي نو هغه د سیفی چینل د انګلیش کې د سرچ کی سیفی چینل او علوم معارف چینل د دواړه د سرچ کې ځای کې دغه خبرو تفصیل موجود ده کې شي مونږ څخه مې به شي پکې شي نو اختر بلا مراجعه وکړو. نو محترمو مو تقریبا نه بیان کړلو نه نکات او لسم نمبر چې کومه نکته ده هغه دا ده چې سوره سالکون دي دا د توجد نه ځون سوتي خو د وجد مسله دغه غیر اختیاري شی ده، هر ځای کې او هر حالت کې په سړي باندې راتلی شي هغه بل خبره. یو توجد یعنی چې اختیار سره یو حرکت کوونده مجازي بو مشابهت کون، اگر چې علما غیله هم لکه جواز اقوال بشتري محمود ولی طرف هم شته ده چې الله رضا دې پر وی ریاکوري پکې سړي مطلب نه وي او د نیکانو خلکو مجازي به مشابهت کوي ښه خبره ده. لیکن چونکه دور د فتنې ده نو ځان باید چې سالکان د توجد نه هم وساتي. نو دا لسمه نمبر نقطه شوله او یو لسمه نمبر نقطه هغه دا ده چې کوم خلفا د مستوراتو د ذکر محفلونه کوي نو هغه له پکور د چې شریعت لحاظ وساتي، شریعت چې کومه پرده او کومه فاصله مولا راخاله ده هغه د عملی کړل شي او د شریعت خلاف ورزي نه باید چې هر سړی هر یو خلیفہ ځان وساتي. او یو 12 نمبر نقطه هغه دا ده چې نو 12 نمبر نقطه دا ده چې مو تاسو د پاره و مثال او نمونه دا به د امام الانبیاء ختم الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سنت وی هغه مبارک لباس هغه کردار مو به دا عملی کوو، مو به د غیب پسې سو د اغیار او د علامونه د اغیار او د نخونه مو به ځان سوتو. دا بعض خلک دي چې ځان تصوف تر بل منسوبه یو بیا غیر شری حرکت کوي، بعض یو نه نیمتان به وګوري چې کله د غروشي محرم روشي دی ټنګ بیا تور جاموله زور ور کی نو داسې شینو نه بزون سوتو، غیر شری شینو نه بزون سوتو او د اغیار او د علامونه بزون سوتو. بس شریعت او د رسول الله مبارک سنت طریقې دا مو تاسو د پاره مثال وي هم دا به عملی کوو. او کوم مرګرو چې مو چینل سبسکرایب کړی نه یا لایک کړی نه ده نو مرګري دی لایک سبسکرایب دکی ان شاء الله ولذي چې نور ویډیوګانې هم ورسي مختلف موضوعات باندې مننه ټولو.